دغه انسان به هر قسمه مشکلات، تکلیفونه، مصیبتونه او هر قسمه مشکل کارونه ورته دپاره به الله تعالی یو اسان حل وباسي. بسم الله الرحمن الرحیم. انتهائی قابل قدر والاحترام معزز سامعین، نن تاسو مخې ته یو څلور داسې اعمال راوړم. دا داسې پاورفول عملونه دي که چیرې انسان دغه عملونو همیشه دپاره ورځې خپل معمول جوړ کړي، و انشاءالله دغه عملونو په برکت سره دغه انسان به هر قسمه مشکلات، تکلیفونه، مصیبتونه او هر قسمه مشکل کارونه ورته دپاره به الله تعالی یو اسان حل وباسي. که انسان په ورځې کې څومره هم وظایف کوي، ولیکن دغه څلور عملونه دا انسان خپل ځان لپاره یو معمول جوړ کړي، و انشاءالله دغه انسان به زندګۍ ډېرې ښې طریقې سره تېرېږي. هر قسمه پریشانۍ به الله تعالی دغه انسان والا دغه عملونو برکت سره ختموي. په هغې کې یو عمل ده استغفار. یو انسان روزانه 100 بار استغفر الله دایي. په روایتو کې راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې چا هم په ځان باندې استغفار لازم کړل، یعنې همیشه دپاره استغفار یې روزانه یې، نو دغه انسان دپاره به الله تعالی هر مشکل کار نه وتلو دپاره یوه لاره وباسي، او هر قسمه تکلیف، مصیبت او دک درد نه الله تعالی دغه انسان به دې استغفار په برکت سره بچ ساتي. او لویه خبره انسان دپاره دا ده چې دغه استغفار په برکت سره به انسان ته الله تعالی رزق ورکوي غیب نه، او داسې ځینه به دغه انسان ته رزق الله تعالی ورکوي چې انسان به هغه ځینه ګمان، یعنې هغه ځینه به دغه انسان ګمان هم نه وي. او دویم عمل انسان دپاره دا ده چې په ورځې کې روزانه دغه انسان دغه کلمات لا حول ولا قوة الا بالله، دغه کلمات هم انسان روزانه 100 بار یې، نو دغه کلماتو په برکت سره به هم د انسان دغه ورځ او زندګي چې کومه ده هغه ډېرې ښې طریقې سره تېرېږي. نبي پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا حول ولا قوة الا بالله، په دې کې 99 بیمارۍ شفا پرته ده، 99 بیمارۍ علاج په دغه لا حول ولا قوة الا بالله کې پروت ده. بیا نبي اسلام فرمایي چې ټولو نه وړه بیمارۍ هغه غم ده، دغه غم ختمېدو دپاره هم لا حول ولا قوة الا بالله دې ورد کول په ورځې کې تقریبا 100 بار، نو دې سره د انسان کوم غم ده دا ختمېږي. نن هر انسان پریشانه ده، په ټینشن کې ده، غمجن ده، اوس دغه کلمات په ورځې کې انشاءالله دغه انسان دغه غم او ټینشن بغیر چې کومه ده دغه کلماتو برکت سره الله تعالی ختموي. او دریم عمل مو تاسو ته پکار دا دي چې په ورځې کې حسبنا الله ونعم الوکیل دغه کلمات هم یې تقریبا 50 مرتبه دغه کلمات مو تاسو یې د دې هم ډېر زیات فضایل لري. حضرت ابراهیم علیه السلام کله نمرود اور کې واچولو، نو دغه کلمات حضرت ابراهیم علیه السلام شروع کړل حسبنا الله ونعم الوکیل. نو دغه کلماتو په برکت سره الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام ته دغه اور ګلې ګلزار جوړ کړ. او آخري عمل څلورم نمبر مو تاسو ته پکار دا دي چې په ورځې کې یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، دغه کلمات یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، دغه کلمات مو تاسو په ورځې کې 100 بار یې. نبی پاک صلی الله علیه وسلم متعلق رسی چې کله هم نبی علیه السلام ته یو مشکل کار براغلل، نبی علیه السلام به دغه کلمات ورد کولو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې موږ تاسو کې هر انسان رزق ته هم محتاج ده، هر انسان د خپل صحت په لیول سره روغوالي ته یعنې جوړوالي ته هم یعنې حاجتمند ده.
همدغه طریقې سره د انسان کوم ټینشنونه دي، مصیبتونه دي، د هغوی نه ختمېدو دپاره هم انسان په دې فکر کې ده چې دغه مشکل به الله تعالی ختم کړي. همدغه طریقې سره انسان کوم جسماني بیمارۍ دي هغوی دپاره هم انسان هغه په مشکل کې او یو فکرمند ده، نو هغې دپاره هم لا حول ولا قوة الا بالله، استغفار، یا حی یا قیوم، حسبنا الله ونعم الوکیل. دغه کلمات ورد مو تاسو شروع کړو، نو انشاءالله مو تاسو به دغه کلماتو په برکت سره الله تعالی دغه ورځ هم خاربلې تېرې او کومې پریشانۍ دي، ټینشنونه دي، الله تعالی به دغه ټینشنونه پریشانۍ موله ختم کړي. د څلور داسې عملونه دي چې دا پاورفل عملونه دي، الله تعالی د مو تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي او دغه عملونو ورد کول هم توفیق الله تعالی مو تاسو ته راکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.